بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 164 نمبر درس دی او په د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله مباره کې بحث شروع دی. د دې نه مخکې مونږ د افعال ناقصه بحث وکړو او نن انشاءالله د افعال مقاربه بحث وکړو. افعال مقاربه د مقارب چې دی دا د قریب نه وتی، قریب معنی د نږدې، نو د افعال مقاربه معنی دا د نږدې معنی ورکوي، د نږدې معنی ورکوي، ځکه ورته افعال مقاربه وایي. ټیک شو جی. نو دا افعال دا د فعل جمع ده او مقاربه دا د قریب نه وتی ده، نو قریب نږدې ته وایي. نو دا فعل افعال مقاربه چې دي دا په فعل مضارع باندې داخليږي او د هغه معنی د نږدې وخت دپاره کوي، یعنی هغه خپل د دې افعال مقاربه چې دی کنه د دم یو اسم وي یو خبر وي، دام په جمله اسمیه په مبتدا او خبر داخليږي، نو هغه مبتدا چې ده نو هغه خپل اسم کی او خبر چې دی نو هغه بیا خپل خبر کی. نو هغه د افعال مقاربه چې دي د دې چې کوم اسم وي کنه دا هغه اسم د پاره د خبر حاصلېدل نږدې کی، یاره چې د لپاره کم خبر دی کنه دا ورته را نږدې کی، د دې اسم د پاره چې کم خبر دی د دې عصا یا د دې افعال مقاربه او د وجې نه هغه خبر ورله را نږدې کی. ټیک شوه. نو ګورئ افعال مقاربه داسې افعالو ته وایي، افعال دا د فعل جمع ده، داسې افعالو ته وایي چې د دې افعال مقاربه د اسم د پاره د اسم د پاره د خبر حاصلېدل نږدې وي، هغه را نږدې کی. ټیک شوه. د دې دغه لپاره د اسم د پاره هغه خبر چې کوم وي کنه هغه را نږدې کی. اوس په مثالونو کې پوه شئ، ځکه ورته افعال مقاربه وایي. او دا افعال مقاربه سلور دي. افعال مقاربه څو دي؟ سلور دي. عسا دا فعل مقارب دی، کادا فعل مقارب دی، کروبا یا کربا دوانه ورته ویل شي، کروبا دا فعل مقارب دی، او اوشکا دا فعل مقارب دی. د عسا مانم د امید دی یا نږدې دی، د کادا مانم د امید دی یا نږدې دی، د کروبا مانم د امید دی یا نږدې دی، او د اوشکا مانم د امید دی یا نږدې دی. د څلور وانو یو معنی ده، امید دی دا معنی هم کولی شي، او قریب دی نږدې دی دا معنی هم کولی شي. ټیک شوه. او د دې ټولو معنی ده نږدې دی یا امید دی، ما دا د لیکلم ده نږدې دی یا امید دی، دا د دې ټولو څلورو وانو معنی یو ده. دا افعال مقاربه هم په جمله اسمیه داخليږي، څنګه چې به فعل ناقصه په جمله اسمیه داخليده، لکه کان زید صالحا یا کان زید قائما، کان زید عالما، کان زید حافظا. ٹھیک شو. نو دقه شانته د افعال مقاربه هم په جمله اسمیه داخليږي. جمله اسمیه مبتدا او خبر ته وایي، او مبتدا نه د افعال مقاربه د مبتدا نه خپل اسم جوړي او د خبر نه خپل خبر جوړي. د افعال مقاربه چې دي د مبتدا نه څه جوړي؟ خپل اسم جوړي. هغې ته بیا مبتدا نه وي، هغې ته به د فعل مقارب اسم وي، او خبر چې کوم خبر وي د مبتدا چې کوم خبر وي کنه د هغې نه د افعال مقاربه خپل خبر جوړي. لکه د افعال ناقصه په شان، څنګه چې افعال مقاربه به مبتدا نه خپل اسم جوړو او خبر نه به خپل خبر جوړو، دغه شان د افعال مقاربه هم د مبتدا نه خپل اسم جوړي او د خبر نه خپل خبر جوړي. خو د دې افعال مقاربه خبر همیشه فعل مضارع وي. د افعال مقاربه خبر چې کنه اسم خو اسم وي، د افعال مقاربه اسم وي او خبر همیشه فعل مضارع وي. هغه فعل مضارع د دې افعال مقاربه او خبر جوړیږي. او دا فعل مضارع کله د ان مصدریه سره راځي، د دې فعل مضارع نه به مخکې کله ان مصدریه جوړیږي. هغه کم چې مونږه سلور دغه ویلیو افعال دغه ویلو حروف ناسبه ویلیو، په هغې حروف ناسبه کې یو ان دی، ان لن کی اذن، دا فعل مضارع له نصب ورکوي. خو دا ان چې دی کنه ان دا فعل مضارع د مصدر معنی ته اړوي، فعل مضارع د مصدر معنی ته اړوي، یعنی د فعل مضارع هغه معنی بیا به د دې فعل مضارع معنی نه کوي، بیا به د هغه معنی د مصدر کې. نو دې ته ځکه ان مصدریه وایي، ان مصدریه سره راځي. لکه عسا زیدون دی، دا زیدون د دې عسا اسم شو، او دا ان نه دی، ان دا وګورئ د دې عسا دا خبر چې دی کنه فعل مضارع دی، دا یخرجو
نو دا فعل مضارع چې دا کنه کله به د ان سره راځي کله به د ان نه بغیر راځي نو دلته چې کله ان سره راغ نو یخرجون یخرجه شو نصب یې ورکو فعل مضارع له دې ته حروف ناصبه وایي نو دا یخرجو د خپل دغه هو ضمیر فاعل دی یخرجو د خپل فاعل سره د ان مصدریه دا بمعنى ان مصدریه یا بتاویل مصدر بتاویل مصدر دا د عسا خبر شو نو عسا د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه څوک ورته جمله فعلیه خبریه وایي څوک ورته جمله فعلیه انشائیه وایي د زید د زید وتل نږدې دي وګورئ جی اوس دا خبره نږدې کړه اوس د عسا د وجې نه به مونږ وایو زید عسا زید ان یخرج اصل کې دا زید ان یخرج زید د زید وتل د زید وتل ټیک شو خو دلته کې د عسا د وجې نه د عسا د وجې نه دا خبر چې کوم کنه دا زیدون خو اسم دی د دې اسم د پاره دا وتل نه دي دا را نږدې کړل چېرې زر به وځي نږدې ده چې دا به وسوځي نو د زید وتل نږدې دي چې نږدې ده قریب دی چې بس اوس په زید وځي نو عسا زیدون ان یخرج نو دا حروف افعال مقاربه چې دي نو دا د دې اسم د پاره دا خبر نږدې کوي را نږدې کوي ټیک شو او کله بغیر د ان دا فعل مضارع کله د ان سره راځي او کله بغیر د ان هم راځي بغیر د ان هم راځي لکه عسا زید یخرج الته کې مخکې مثال کې عسا دې مثال کې ګوري عسا زید ان یخرج دا فعل مضارع ان سره راغی دې مثال کې عسا زید یخرج نو عسا فعل مقارب زید د فعل مقارب اسم شو فعل مقارب اسم شو دا زید د فعل مقارب اسم شو یخرج فعل دی کې هو ضمیر فاعل فعل د خپل فاعل سره د عسا لپاره خبر شو نو عسا د خپل زید اسم او د یخرجو فعل د جمله فعلیه سره د یخرجو خبر سره نو عسا د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه یا جمله فعلیه انشائیه د عسا مانم د امید ټیک شو او د امید د پاره چې کوم د امر صيغې د انشاء کم لس قسمونه دي په هغې کې د امید دپاره ملی ته راځي نو دا هم د لی ته په شانتې معنی د امید لري د لی ته په شانتې نه د تمنا په شانتې تمنا معنی د امید دی د عسا معنی هم د امید دی یا قریب دی بهرحال که ته د انشائیه جوړې او که ته د خبریه جوړې دواړه جوړېدی شي نو عسا د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه او کله چې عسا پسې فورا ان راشي عسا د وګوره دلته کې د عسا نه پس اسم دی او د دې ځای کې وګورئ د عسا نه پس اسم دی او د دې عسا د اسم نه پس ان راغلی دی خو چې کله د دې عسا پسې فورا د دې اسم پسې ان راشي دا راته وایي چې کله عسا پسې فورا ان راشي نو بیا فعل مضارع د ان سره د مصدر په معنی سره ده یعنی بیا فعل مضارع د ان سره د مصدر په معنی وي ټیک شو د مصدر په معنی وي د عسا فاعل جوړیږي بیا دا چې کوم فعل مضارع ده دا د عسا فاعل جوړیږي نو او بیا عسا ته د خبر ضرورت نه وي عسا ته بیا د خبر ضرورت نه وي اوس مثال شته په هغې به هم پوه کوم نو بیا داسې عسا ته عسا تامه وایي عسا تامه ټیک شوه لکه عسا ان یخرج زید وګوره اوس د عسا نه فورا ان راغی نو دا خبره راته کوي کله چې وایي د عسا نه پس فورا ان راشي که نه او فعل مضارع وي نو دا به تاویل مصدر د فعل مضارع د خپل فاعل دا زیدون فاعل دی نو فعل مضارع د خپل فاعل سره به تاویل مصدر د عسا دپاره فاعل شي نو عسا د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه دې ته بیا د خبر ضرورت نه وي دا ان یخرج بیا محلا مرفوع وي یعنی چې محل مرفوع وي دا خو ګورئ یخرجه ته وګوره یخرجه د باندې نصب دی خو دا زید فاعل دی دا زید فاعل او فاعل مرفوع وي نو عسا نه پس د یخرجه محلا دا محل معنی زی ته وایي نو دا یخرجه د فاعل په ځای باندې ده نو دا ورله فاعل جوړیږي نو ځکه دته محلا مرفوع وایي بمعنی نو د معنی د دې مطلب دا دی عسا خروج زیدین
دغه معنی بیا جوړیږي سره، یعنی د زید وتل نږدې دي. ټیک شوه. اوس دا مثالونه دي، د دې لږ ترکیب هم کوو. دې عصا ته وایي فعل مقارب. عصا ته څه وایي؟ فعل مقارب. زید اسم، زید د فعل مقارب اسم. او ان مصدریه. یخرج فعل، او دې کې دنه هو ضمیر فاعل، هو ضمیر مرفوع محلا فاعل. فاعل فعل د خپل فاعل سره بتاویل مصدر، بتاویل مصدر دا خبر شو، بتاویل مصدر دا خبر شو د فعل مقارب د پاره. فعل مقارب د خپل اسم، فعل مقارب د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه شوه، او بعض ورته وایي جمله فعلیه انشائیه شوه. دغه شان عصت، عصا د ګوره دا زید مذکر دی نو د لپاره عصا راغی، او دا مرأه چې دی مرأه ښځې ته وایي دا مؤنث ته نو د لپاره عصت راغی. ټیک شوه. فاعل چې کله مذکر وي نو بیا به ورله عصا راځي، فاعل چې کله مؤنث وي نو عصت به ورله راځي. نو دا عصت چې دی دا فعل مقارب، فعل مقارب. او مرأه، دا مرأه المرأة چې دی دا د فعل مقارب اسم. او ان مصدریه. تقوم، تقوم فعل، او دې کې انت ضمیر مرفوع محلا فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه بتاویل مصدر، فعل د خپل فاعل سره بتاویل مصدر، فعل د خپل فاعل سره بتاویل مصدر خبر شو. ٹھیک شو. نو فعل مقارب عصت فعل مقارب د خپل اسم، د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه، جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. اوس کا ده، نو ګورئ د کا ده د عصا په خبر باندې اکثر یعنی زیاتتر ان داخلیږي، او د اوشک په خبر باندې اکثر ان داخلیږي، او اکثر د کاده په خبر باندې په فعل مضارع خبر باندې ان نه داخلیږي، کله کله په ان داخلیږي، او د کروبه په خبر باندې ان کله کله داخلیږي خو اکثر نه داخلیږي. نو کاده فعل مقارب، کاده فعل مقارب. عمرو د دې فعل مقارب اسم. او یذهب فعل، او دې کې هو ضمیر، هو ضمیر مرفوع محلا فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه، جمله فعلیه دا خبر شو د کاده فعل مقارب د پاره. کاده فعل مقارب د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شو. کروبا فعل مقارب، کروبا فعل مقارب. خالد د دې فعل مقارب اسم. یجلس، یجلس فعل دې کې هو ضمیر مرفوع محلا دا فاعل. فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه، جمله فعلیه خبریه دا خبر شو، دا جمله فعلیه خبریه خبر شو. نو فعل مقارب کروبا فعل مقارب د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شو. او شکا فعل مقارب. بکرن د فعل مقارب اسم. ان مصدریه، ان حرف ناصب، حرف ناصب مصدریه. یجیء، یجیء، یجیء فعل دې کې هو ضمیر مرفوع محلا فاعل. فعل د خپل فاعل سره د ان مصدریه بمعنى ان مصدریه خبر، بمعنى ان مصدریه خبر. فعل مقارب د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه.
ټیک شوه. نو ګورئ د عسا زید ان یخرج معنه ده نږدې ده، نږدې د زید وتل نږدې دي، د زید وتل نږدې دي. یا ده نږدې ده چې د ان معنه ده چې نږدې ده چې د عسا معنی نږدې وکړه، یا امید دی چې امید دی چې زید به وځي، یا د زید امید دی د زید وتل د زید وتل امید دی د زید وتل، یا نږدې ده د زید وتل. عست المرأة ان تقوم، عست المرأة ان تقوم. خجي کاد عمرو یذهب، کرب خالد یجلس، اوشک بکر ان یجیء. نو ګورئ دا د دې دغه مو که د افعال مقاربه مثالونه مو لیکه او د دې ورسره ترکیب مو کو، او دا مې درته د فعل مقارب تعریف او پوره تفصیل ولیکلو. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.